د یو جماعت تذکره نه کو، خو الله رب العزت قدرتی طور باندې د جمعې ورځ د اخترونو ورځې دغه شانتي د رمضان مبارک ته میاشت د یو خاص حکمت په بنیاد باندې راوستي چې دا د انسانانو ذهن سازی کوي. روغه افته انسان کچرته په غفلت کې تیر کی، خو اجتماعي طور په دغه جمعه کې دی راجم شي، دغه انسانان یو مقام ته راجم شي، نو دته الله رب العزت رایات شي، دته خپل کمو کوتاهو احساس شي، دته خپل غلطیانو احساس شي، دته خپل نافرمانیانو احساس شي. او کله چې د رمضان مبارک میاشت راځي، دا د شعبان المعظم میاشت تقریبا چې د برشوي ده، نبی پاک صلی الله علیه وسلم به د دې میاشت ډېر اهتمام کول، یعنی د سپوږمۍ کتل چې دي د دې اهتمام به زیات کول. وجه څه ده؟ وجه همدغه ده چې وروسته پکې اختلافات نه وي، چې د دې میاشتې نه شروع کړی شي تعین به د رمضان مبارک د میاشتې آسان شي. نو مونږه صرف د رمضان مبارک د میاشتې هغه سپوږمۍ سیکو چې میاشت راختلې ده او که نه ده راختلې، په هغه کې به اختلافات زیات پیدا شي، ځکه چاته دا پته نه وي د شعبان څویمه ورځ ده. نو څوک یې په 28مه باندې وي میاشت راختله، څوک یې په 31مه باندې وي میاشت راختله، ځکه هلته تعین د دې میاشتې خو نه وي، شمار نه وي د دې میاشتې، نو هغه شمار زموږ او ستاسو نه ګډوډ کېږي په دغه وجه باندې. همیشه دپاره د فطرت دو قانون دي. یو قانون ده چې په کومه ځمکه باندې سکرې نه پاغې کې بس اسې ګن بلا و آخر وخیږي، چې د انسان د څه نفي نه وي، اگر که ځناور مناور پکې وسرېږي خو داسې فایدهمند نه وي. نو کله چې انسان د خپل ذهن خالی ګرځي، د دین دغه علم او د دین د پوهه په خپل ذهن کې نه کینی، نو د په دې ذهن کې بیا خیالي او شیطانی خیالات راځي، وهمونه راځي، او د نافرمانه او د بغاوت طرف ته ورګرځي. او کله چې د په دې ځمکه کې کرونده کوي، نو دا د فطرت قانون دی، د قدرت قانون دا دی چې په دغه ځمکه باندې الله رب العزت بیا هغه سره خېږي کوم چې د انسان کړلی وي. نو کومه او تاسو په خپل ذهن کې د دین څخه علم او پوهه کیدو، موږ او تاسو په هغه باندې عمل خامخا کو. او دویم نمبر قانون چې د چا سره سوي د حق تقسیمي، چې د چا سره سوي د هغه تقسیمي. که یو عالم دی نو دی لګیاوي علم تقسیمي، که یو مالدار سړی وي دی لګیاوي پیسې تقسیمي، که یو زمیندار دی دی لګیا دی دانی تقسیمي، که یو حافظ دی هغه قرآن تقسیمي، خلکو ته قرآن رسي. نو چې د چا سره سوي دی هغه تقسیمي، او چې د چا سره شیطانی خیالات وهمونه او ګمانونه وي د بیلګیاوي هغه په خلکو کې خوري. نو په موږ او تاسو الله رب العزت دا رحم بیا وکړل. د رمضان مبارک میاشت را روانه ده چې د هغې دپاره تیاری د اوس نه شروع. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به د دې میاشتې ډېر اهتمام کولو،
په دې میاشت کې داسې رسمونه او رواجونه بیا عام دي لکه الواګانې پخېدل، چېر د نبي پاک صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک پکې شهیدان شوي، یا دغه شانتې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دپاره پکې فاتحه خواني کېدل، یا دغه شانتې نور رسمونه او رواجونه په قبرونو باندې خلک دا چراغان کوي، ډیوې میوې په هغې باندې بلئ، یا په دې 15 شب باندې چې شب برات وي په هغې باندې خلک هغه آتش بازیانې کوي، پټاخې مټاخې الوځي، دا فضول خرچیانې دي، بس کار دی. نو چې دا خبرې زموږ په ذهن کې وي چې دغه کارونه ټیک نه دي نو موږ به بیا نه کوو. او دویم نمبر د فطرت قانون هغه دا دی چې چاله عزت ورکړي هغه درله وخت نه درکوي، او چې چاله وخت ورکړي هغه دله عزت نه درکوي. شاذ و نادر د دین علاوه وي اکثر داسې کېږي چې چاله عزت ورکړي د هغه سره بیا ټیم نه وي، هغه ته پته وي دا اسم زما ملګری دی، د اسم زما نه بل نشي کولی، د اسم زما خبرې ته ناست دی، بیا درله وخت نه درکوي. ستا د وخت ورسره څه قدر و قیمت نه وي، او چې چاله وخت ورکړي نو هغه ستا بیا عزت نه کوي. نو مونږ او تاسو د الله رب العزت سره خپل تعلق جوړو چې الله رب العزت له وخت ورکو نو الله رب العزت به زمونږ او ستاسو قدر وکړي. الله رب العزت ناشکره نه دی، قدردان دی. او د الله رب العزت عزت وکړو په وجه د دې چې الله رب العزت مونږ او تاسو له دونه وخت راکړی په صحیح سالم جسم سره. او بل د انسان کمزوریانی یا د انسان څه کمی دا د عمرونو په لحاظ باندې هم راځي، لکه څوک بیمار شي، څوک بوډا شي، هر یو کس دا غواړي چې زما شاتنۍ زندگی ماته میلاو شي، ځوان غواړي ماته ماشوموالی میلاو شي، بوډا غواړي ماته ځواني میلاو شي، خو دا بیا نه میلاویږي. د دې خپل وخت قدر وکړو، عزت یې وکړو، د خپل ځان سره د ښېګړې معامله وکړو. او که مونږه تش دا سوچ کو چې مونږ دنیا ته راغلی یو، دا وخت زمونږه په دنیا کې داسې تېرېږي، خو یو نقصان به مونږ وکړو، آخرت به زمونږ خراب شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو پیرا په یو مجلس کې تشریف فرما دی، وی فرمایل الله رب العزت خپل یو بنده ته دا یو اختیار ورکو چې ته د دنیا د خزانو چابیانی او په دنیا کې همیشگی او آخرت، درې خبرې، د دنیا د خزانو چابیانی، دنیا کې همیشگی او آخرت، دا درېواړه څیزه اختیار او کنا د خپل رب سره چې سدي یعنی د رب ملاقات هغه اختیار. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بنده د رب سره ملاقات اختیار. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زار قطار په جړا شو. صحابه کرام فرمایي په مونږ ټولو کې پویا حضرت ابوبکر صدیق دې په خبره ورسید چې د دې خبرې مقصد څه دی. د دې مقصد دا دی چې پیغمبر ته الله رب العزت اختیار ورکو چې ستا دنیا خوښه ده او بیا د هغې نه پس آخرت ورکې هم دی. داسې نه چې د آخرت نه به ته پاتې شي، همیشګي به د دنیا هم وي، د خزانو چابیانې به هم وي، د هغې نه پس به درته آخرت هم الله رب العزت درکوي. نو صحابه کرام فرمای په مونږ ټولو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیرو خيارو په خبره باندې ورسېدل چې دا بنده پیغمبر دی. انورو محدثینو فرمایلی دي چې هر پیغمبر ته الله رب العزت اختیار ورکړی دی خبرې، اگر چې هغه په فطرتي
مرګ باندې د دنیا نه رخصت شوی یا د شهادت په مرګ باندې تللی خو الله رب العزت ورته اختیار ورکړی د دې خبرې چې که د دنیا ژوند اختیاری نو الله رب العزت درته ایکسټینشن درکوي تعالی موقع درکوي او نور عمر درکوي او کنا ته د رب سره ملاقات خوښی نو رب دې خپل ځان ته رابلیو مونږ استاد سره ګورې هغه معامله نشته پیغمبر چې د الله رب العزت محبوب ترین بنده وي هغه د رب سره ملاقات خوښ کړی په وجه د دې چې هغه ته خپل ځان معلومو چې زما تلل دي او زما معامله بالکل صفا ده او مونږ قبر ولی نه خوښو مونږ مرګ ولی نه خوښو مونږ ته پته ده زمونږ کته تللی دی او زمونږ معامله خرابېدل علما فرمای قبر چې کوم انسان نه خوښي د دې خبرې علامه ده چې دې د روح کور نه روان کور ته تلل نه غواړي مونږ او تاسو له پکار دادي چې خپل عملونه درست کو او هر وخت د مرګ لپاره تیار یو ځکه مونږ پیدا شوي د مرګ لپاره نو په دغه سلسله کې الله رب العزت د رمضان مبارک د میاشتې او پیر بیا راوستل رانږدې شوي چې مونږ او تاسو د اوس نه ورله تیاری شروع بیا مونږ افسوس کوو یاره میاشت زمونږ نه لاړه او میاشت زمونږ سره نشته د اوس نه تیاری وکړو الله رب العزت دې د عمل کولو توفیق نصیب